السلام علیکم. د یو نوی پروګرام سره تاسو ګورئ ډاکټر اکبر افریدي آفیشل یوټیوب چینل. نن به مونږ تاسو سره د تریخي د کاڼو په باره کې د تریخي د انفلیمیشن په باره کې خبرې کوو. کومو خلکو ته چې په تریخي کې مسله ده کاڼي دي یا ډاکټر ورته ویلي دي چې کولیسیسټایټس یا کولیلیتیسیس ګالبلیډر سټون چې ورته وایو هغې باره کې دا کاڼي کم قسمه وي. دا د څه د وجې نه کیږي، کم خلکو ته به کیږي، د دې کمپلیکیشن څه دي، د دې پرهیز او احتیاط څه پکار دی، د دې ټیسټونه کم دي او د دې ټریټمنټ یعنې علاج یې څه دی. په دې پروګرام کې به موږ تاسو سره دا شریکو. د تریخي کار څه دی؟ تریخي چې دی دا رایټ هایپوکانډیم ریجن د خېټې چې کوم رایټ حصه ده، ښي طرف کومه حصه ده د سینې په ښي طرف باندې اینه وي، د اینه جګر لیور د دې سره لګېدلې وي. یو تورې وي چې هغه په لیفټ سایډ باندې وي، سپلین چې ورته وایو، یو ګال بلیډر تریخی چې ورته وایو، پیته چې ورته وایو، دا په رایټ سایډ باندې د اینې سره لګېدلې وي. کله چې موږ غوړ خوراکونه کوو، غوښې خورو یا نور داسې وي چې هغه په هغې کې غوړ ډېر وي، فیټس چې ورته وایو، نو کله چې موږ خوراک وکړو بایل چې دی دا په لیور کې جوړیږي، په اینه کې په جګر کې جوړیږي. خو دا ګال بلیډر چې دی دا سټور هاوس وي د دې دپاره، دا یې سټور کوي او کله چې بدن ته ضرورت وي د دې نه دا بایل ځي او سمال انډسټاین ته لاړ شي او هغه خوراک چې کوم دی هغه مزید زموږ د بدن حصه جوړیږي. دا کاڼي په دې کې کله کیږي مریض ته چې کاڼي وي پته به ورته کله لګي، علامات چې موږ ورته وایو یا تکلیفات به ورته کم وي. بعضې ټایم کې مریض د معدې شکایت کوي چې په معده کې مې درد دي، بدهضمي کیږي، الټیانې یا ړمې کچه کیږي. خو بیا وروستو چې الټراساونډ ورته وکړي نو په تریخي کې کاڼي راشي. اکثر خلک به تاسو کتلي وي چې په پیله کې هیڅ تکلیف نه محسوسوي، خو د ګردې دپاره یا څه د بل څه دپاره الټراساونډ وکړي په هغې کې ورته ډاکټر صاحب وایي چې ستا خو په ګرده کې کاڼي هم شته خو په تریخي کې هم دي. نو کله چې په دې کې واړه کاڼي وي، کله لږ غټ شي، نو دې کې انفلیمیشن هم کیږي او دې نه علاوه پیچیدګیانې هم راځي چې هغه به موږ تاسو سره په دې پروګرام کې شریکو. کومو خلکو ته چې دا وي او پته ورته ولګي یا تکلیف ورته وي، د معدې اکثر یې په خېټه کې درد راځي یا د معدې کم درد چې وي هغه پې بار راځي، د میډیسن د خوړلو سره معمولي غونه کې افاقه وشي خو بیا پې راشي. کله چې دې فیټس واخلي، غوړ خوراکونه وکړي یا په کومو خوراکونو کې چې کولیسټرول زیات وي د هغې د وجې نه پین بار کیږي. دې نه علاوه هغه خلک چې کم الټیانې بار کوي دا هم د تریخي د وجې نه کیدی شي ډېره کچه کیږي، دا هم په دې کې علامات دی. د ډېرو خلکو داسې وي چې هغې خېټه خرابیږي، قبض وي، خېټه خرابیږي، دا هم کیدی شي پکې. اکثر به تاسو کتلي وي چې خلک وایي چې مخکې ښي طرف ته مې درد راغلو او وروستو اوږې طرف ته ځي، دا هم په لیور ډیزیز کې او د ګال بلیډر چې کوم کاڼي په دې کې کیږي. دې نه علاوه د دواړو اوږو تر منځ چې کوم شولډر ورته موږ وایو د دې منځ کې درد کیږي، اکثر ښي طرف ته وي، نو دا تکلیفونه د دې سره وي. کله تبه هم ورسره راځي چې هغه ویلی نشي خو بدن مې ګرم دی او تبه را باندې راځي او ښي طرف ته مې درد کیږي، بدهضمي ورسره، ګیس جوړیږي ورسره، دا ورسره عام تکالیف وي. کازز به یې څه وي، وجوهات یې څه کیدی شي؟ کله چې زموږ په بدن کې لیور چې دی کولیسټرول چې کله جوړیږي نو په ګال بلیډر کې بایل چې ورته وایو هغه کې دا خصوصیات دي او په لیور کې چې هغه کولیسټرول کنټرول کوي. خو د څه وجوهاتو نه کله چې زموږ کولیسټرول مقدار جوړېدل زیات شي نو هغې د وجې نه بیا په تریخي کې کاڼي جوړیږي، کم ته چې موږ کولیسټرول سټون وایو. اکثر د زیاتر کیسونو کې کولیسټرول چې کله زیات شي نو موږ چې د کاڼي ګورو د ګال بلیډر والا نو اکثر د کولیسټرول نه وي. دې نه علاوه کله چې بیلیروبین زیات شي، هغې پروډکشن زیات کیږي، د هغې د وجې نه هم دننه کاڼي جوړ شي. او د دې نه علاوه کله چې د ګال بلیډر سټون جوړ شي او د هغې د وجې نه څه رکاوټ راشي نو هغې د وجې نه بیا انفلیمیشن په هغه کې وشي. ظاهره خبره ده کله چې پړسوب راځي نو کله چې د ګال بلیډر مین اوپننګ دی هغه هم ورسره پړسېږي نو د هغې د وجې نه دلته انفلیمیشن وشي. انفلیمیشن د وجې نه بیا پین کیږي او درد راځي. بله وجه دا کیدی شي کله چې زمونږ د ګال بلیډر نه بایل په ښه طریقه نه وځي، یعنې خالي کیږي نه،
نو دوی د وجې نه هم دلته کاڼي جوړیږي او یا تکلیف وي پین او فیور وي دا هم موږ ته مخې ته راځي. د دې کاڼو ټایپس تقریبا چې د دې 2 یا 3 ټایپس دي. هغه 2 یا 3 په دې اندازه باندې وایو چې یو ته کولیسټرول سټون وایي او بل ته بایل وایي. کله چې دا مکس شي نو مکس سټون ورته وایي، کولیسټرول او بایل نه مکس جوړ شوي، یا پیګمنټ سټون ورته وایي. د کولیسټرول کلر چې وي هغه تک زیړي او د پیګمنټ سټون چې کمی هغه د بایل د وجې نه بیلیروبین د وجې نه وي، نو هغې ډارک کلر وي چې کله اپریشن وشي هغې نه بعد ښکاري چې دا د کولیسټرول دی یا د بیلیروبین کاڼی دی. په ریسک فیکټر باندې کم خلک کیدای شي، مطلب کمو خلکو ته زر کیدای شي یا کمو خلکو ته کیږي. د 40 سال نه زیات کسان اکثر په دې مرض کې مبتلا وي چې هغه کاڼي کیږي. کم خلکو چې وزن زیات وي د هغې کیږي. کم خلک چې خوراکونه داسې کوي چې په هغې کې فیټ زیات وي نو د هغې ډېر په اسانه باندې کیږي. دې نه علاوه کله چې د زنانو ماشوم په خېټه وي یعنې پریګننسي کې چانسز زیات وي. او د دې نه علاوه کم خلک چې غوښو استعمال زیات کوي، اکسرسایز یې نه دې نه هم دغه مسلې جوړیږي. او کم خلک چې داسې دي چې هغې اورل کنټراسپټیو میډیسن استعمالوي، مطلب چې اسټروجن پکې زیات وي، لکه فیملی پلانینګ دپاره استعمالوي، یا چې کم خلکو ماشومان نه کیږي هغه هارمونز استعمالوي. نو د هغه هم یو وجه ده چې د تریخي کاڼي جوړیږي. دې نه علاوه د کومو خلکو چې فیملی هسټري ده، یعنې مور ته دی نو پلار ته دی په خاندان کې دی، هغې هم چانسز وي چې هغې بچو ته هم وي. او کم خلک چې د جګر یعنې د اینې لیور مریضان وي، لکه هیپیټومیګلي شوه، لیور سیروسیس شو، نو هغه هم د دې مرض کې په اسانه باندې مبتلا کیدای شي. نو کم خلک چې داسې دي چې هغې وزن زیات دی، کم خلک چې داسې دي چې هغې د اینې د جګر بیماریانې دي، او کم خلک چې داسې دي چې هغه خپل د خوراکونو خیال نه ساتي. نو ښه خبره دا ده چې مونږ د خپل وزن خیال هم وساتو، د خوراکونو خیال هم وساتو، اکسرسایز هم وکړو او د اوبو استعمال هم وکړو. دې نه علاوه کم خلک داسې دي چې هغې ټوله ورځ ناسته کوي، د ناستې ډیوټیانې دي، کارونه دي، هغې خوراکونه هم کوي، نو هغې ته هم چانس دي. او تاسو به کتلي وي چې نن سبا مونږ د 40 سال ایج وښودلو، خو داسې کسان مونږ ته راځي چې د هغې 25 نه 30 سال ایج دی او هغې په ترخي کې کاڼي کیږي. نو ضروري خبره ده چې زمونږ خپل عام کم روټین دی چې هغه چینج کړو، اکسرسایز کوو، خوراکونو کې احتیاط وکړو، د اوبو استعمال زیات کړو، او څومره چې مونږ پیدل ګرځېدی شو، څومره چې مونږ خوراکونه په احتیاط او په میانه روی باندې کوو، دومره به زمونږ بدن په سهولت کې وي، هغې ته به تکلیفونه او بیماری نه راځي. کله چې کاڼي ډېر زیات غټ نه وي او واړه وي، د هومیوپاتیک میډیسن سره بالکل د دې ممکنه حل شته دی. نو تاسو د اپریشن نه مخکې د هومیوپاتیک میډیسن طرف ته راتلی شي، خپل علاج کولی شي، انشاءالله چې د اپریشن نه به بچ کیږئ. او تر کومه پورې چې اپریشن تاسو نه وي کړي، زه به دا یو مشوره درکوم چې د هومیوپاتیک میډیسن ضرور استعمال کړئ. ستاسو به پین، ستاسو تکلیفونه، ستاسو بدهضمي، دا تکلیفونه به تاسو ته نه راځي. نو که بیا تاسو اپریشن هم کوئ نو تر هغې پورې به تاسو ایزي محسوس کوئ. کم ډاکټر هم چې تاسو سره نږدې وي، تاسو د هغې علاج کولی شئ، انشاءالله چې تاسو به بهتره محسوسوئ او ستاسو کم تکلیفات چې دي هغه به کمیږي.